بسم الله الرحمن الرحیم. مصب جاوید ما دا وخت تاسو ګورئ پیام خیبر ټي وي. ګرانو قدرمندو دا وخت موجود ما د باب خیبر په مقام باندې دلته زما په دشا باندې تاسو کته شي د قبایلی چې کوم عوام دي د توري جنډې راغستې دي او 31 مئی د یوم سیاه په تور باندې مانځي او دی وایي چې فاټه بالجبر دی دا په جبر سره شوی دی مونږ ته نامنظور دی. د حوالې سره مونږ سره موجود دی د قبایل عوامي پارټي بانی رهنما او ممبر هم دی د فاټا قومي جرګې دی سره خبرې اترې کوم. اعظم خان صاحب ډیره مننه د ټیم راکولو. دا راته ووایه نن چې کومه 31 مئی یوم سیاه په تور باندې مانځي عوام راوتي دي د فاټا قومي جرګې دغه احتجاجي مظاهره جاري ده. دا راته وایي چې آیا دا څه وجوهات دي چې نن دغه ورځ منځلې کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مصب جاوید بھائی اول خو ستاسو او ستاسو د ټیم د پیام خیبر مننه کوو چې هر ځای ته تاسو خپل ځان رسولی دی د قبایلي سیمې آواز مو اوچت کړی دی. د 31 مئی چې مونږ په قبایلو کې لمانځله کیږي دا یوه توره ورځ به په مونږ په قبایلو باندې چې د قبایل د رایې معلومېدو بغیر د اتوار په ورځ باندې په توره شپه مونږ ته عدالتونه کولاو شول. د اتوار په ورځ اسمبلی کولاو شوې او د مونږ سره دوی د چې کومه خبره روانه کړې وه چې مونږ به 10 کال اول 15 کاله تاسو ته ترقي درکوو بیا به تاسو راغواړو تاسو نه به پته کوو که په هغې کې تاسو رضا نه شولی 15 کاله به مزید مونږ بیا ترقي درکوو د نورو صوبې سره به د تاسو لیول برابروو بیا به تاسو راغواړو بیا به هم د تاسو رایې اخلو. په دې باندې ډېر قبایلي خلک ورسره متفق وو چې 10 کاله ماله ترقي راکړه د نورو صوبو سره مې برابر کا په هغې نه بعد به زه تا ته رایې درکړم. رایې څه هم کیدای شوه کیدای شي مونږ جدا صوبه غوښتې وې کیدای شي مونږ انضمام غوښتې وې خو مونږ خپل رسم رواج روایات خپل شناخت کله هم ختمول نه غواړو. په انضمام کې کده مونږ د صوبه سرحد سره انضمامي نو زمونږ رسم رواج روایات هم ختم دي زمونږ شناخت هم ختم دي زمونږ قبایلیت هم ختم دي. مونږ افسوس په دې باندې کوو چې کله زمونږ انضمام کې دلو هغې فضل الرحمن راغوښتو هغې اسفندیار راغوښتو اچکزی راغوښتو سراج الحق راغوښتو محمد خان راغوښتو د قبایلو په سر باندې د حکومت سره خبرې کولې. فضل الرحمن ته اچکزی ته اسفندیار ته زما رسم رواج روایات څه معلوم دي هغې ته زما علاقه څه معلومه ده زما د علاقې ورته جغرافیه څه معلومه ده. د حکومت ته پکار و چې د قبایلي سیمې سپینګیري مشرانې راغوښتې وې د هغې نه تپوس کړی وې. بیا ډېر په معذرت سره ځینې پښتنو مشرانو ته چې هغې کله مونږ ته د NWFP نارت ویسټ فرنټیر پروینس نام یې راته خیبر پښتونخوا کړو نام یې بیا هم زمونږ نه پټ کړو. خیبر زمونږ دی خیبر زمونږ د قبایلو دی نام یې زمونږ ورسره ولګولو خیبر پښتونخوا. نو مونږ ته وویل چې تاسو ډانسونه وکئ ډولونه ووهئ مونږ ورته ویل چې څه توره وشوله وایي نام یې درته واخیستو شناخت مې درته واخیستو 75 سال بعد او چې کله زما 15,000 کاله شناخت د قبایلیت ختمولو مونږ ته وایو چې تاسو احتجاج هم مه کوئ د ماته 75 سال بعد صرف پښتونخوا کړو نام نو ماته ویل چې ډانس وکړه وګډېږه 15,000 کاله زما شناخت زما قبایلیت ختم کړو. په آیین پاکستان کې مونږ 15 اکایي یو د قائد اعظم د فرمان مطابق د مونږ سره په مستقبل کې چې څه هم کېږي دا به زمونږ په رایې کېږي او صرف به صدر پاکستان ته د مجاز وي. نو اوس مونږ ته وایي چې تاسو دا مه کوئ دا به مونږ هر کال منځو دا اوس مونږ صرف یو پروټیسټ دی دا زمونږ درنه نه ده یا زمونږ داسې یو غټ جلسه نه ده. قبایل چې کله په خپل قومونو کې غږ وکړي په غټه سطح چې کله مونږ راوځو انشاءالله د عمران خان جلسه به مو شرمولی وي د فضل الرحمن به مو شرمولی وي خو دا خو مونږ صرف یو پروټیسټ یو احتجاج مو ریکارډ کولو. اعظم خان صاحب دا راته ووایي فاټا بالجبر انضمام حوالې سره ستاسو چې کوم وفاقي وزیر دی ساجد حسین توري هغې سره هم ستاسو ملاقاتونه شوي دي. بل په اسلام آباد کې تاسو د صدر مملکت ډاکټر عارف الوي سره هم ملاقات شو چې هغه په د ویډیو مطابق هغه اجلاس چې کوم ستاسو هغه زما په خیال ناکامه شوی و په هغې کې ستاسو څه غوښتنې کړې وې او صدر مملکت دې تاسو ته څه دغه درکول هغه کې داسې کار و چې دوی د ملاقات کې د صدر پاکستان سره انضمام حامی او انضمام مخالف هر قسم خلک راغوښتی و او د تیر حکومت په کې پارلیماني ممبران هم پر ناسته و صوبایي کسان هم ناسته و. هلته چې کله د ساوت وزیرستان نمبر راغی د ساوت په وزیرستان باندې چې کله ما تقریر شروع کړو او په دا تیر 15 کاله کې سابقه حکومت چې کوم کرپشن وکړو
هر فند په مونږ باندې خرڅ کړی دی مونږ ته را کړی نه دی په 25% په 23% ایون چې فوج هم زمونږ فند 25% بیلو کړی دی ما په دې باندې فایل هم جمع کړی دی دلته هم د کور کمانډر سره په جی ایچ کیو کې هم چې که زمونږ سیاسي خلک زمونږ ایم ان ای ایم پی ای کرپټ دي هغه زمونږ فند په مونږ په 25% خرڅوي تاسو خو یوه معززه اداره ده تاسو 25% ولې بیلو کوئ 25% هغه هم زمونږ فند بیلو کړی دی چې کله ما په دې خبرې شروع کړلې او زمونږ په د 15 کاله کې ټولې نو کاری کلاس 4 نه واخله تر 16 ګریډ پورې په 4 لاک باندې کلاس 4 او په 16 لاک باندې 16 ګریډ په 14 لاک باندې 14 ګریډ دا په مونږ باندې خرڅ شوی دي چې کله دا خبرې شروع شولې او بل ما دا خبره ورته وکړه چې مونږ هر ځای تاسو اګنور کوئ او هغه خلک چې صرف 14 اگست په مخ باندې د پاکستان جنډا جوړه کی یا پلاس کې جنډا راواخلي دا هو بل وطن دی او د 1948 نه چې مونږ قرباني ورکاو مشران او ځوانان ورکاو مونږه دهشتګرد یو دا خبره پاغي بده ولګي دي نو هغه بار ویل چې تقریر ختم پاغي باندې مونږ د خیبر د ایفر او د وزیرستان مشرانو واک اوټ وکړو